چې اخلاص توبه چې دا نیتی چې الله بیا دا ګناه نکوم توبه با او باسه خود ټګه توبه نه الله سره به ټګي نه کې پښتانه وای چې سوکنی نو توبه چې خلقی توبه ده بدو چې سوکنی بیا عمله په بدو اغه نه سم سوچا توبه الله به معافیو کې حضرت ابو هريره رضی الله عنه مدینه منوره کې پلار باندې روان دي یو خزه ورتا لار کې ولاړه ده او د خزه پردا چولې د برقه پړونه کې ځان پټ کړي دي صحابي دي مخ کې تیریږي صحابه بدا خصوصیتو چې پلار به سړوتا د خزو تا یادا سے بل غلط نظر نه به ځان ساتو ادا حضور پاک د صحبت د وجه او د پیغمبر د مبارک نظر د وجه نه الله ډیر محفوظ ساتلی دي د خزه आवाज وک ابو هريره یو مسلې ته پوښتنه نکو دی وته درېد د ورته شاکړه اخذ وته چې ابو هريره مانه یو ګناه شوی دا ممکن ده چې دا ګناه ده د خزه نه په جاهلیت او په کفر کې شوی مانه یو ګناه شوی و چې هغه ما چا سره زنا کړی د بدعملی بیا دا غینه یو ماشوم بچی پیدا شوی دی بیا ما وی چې دا بچی بد سره بس کوما ځکه خلک وو چې بچی دا کمې شو دا بچی دا چا نه دی دا خو به زمو شرمېږم زما پلار او زما مور او زما ټول قوم به رسوا شي نو د یو ګناه د پاسه مې بله ګناه دا وکړه چې هغه بچی مې مړ کړ ماشوم بچی نو یو مې بدعملي وکړه بل مې نفس وجلې دی انسان مې وجلې دی او بل په انسانانو کې خپل بچی مې وجلې دی معشوم میں بے گناہ میں وجلے دے یوازی قتل نہ دے بے گناہ او دویم خپل بچے سیل رحمیم لاڑا او قتل موشو دا ما لوی گناہ کړی دا ابو هريره سبا کیږي وی چې ما دوی ما چې ځان دې هلاک کو بیا دې ځان تبا کو دا دا چاوی چې زنا کوا چې دې وکړه بچی پیدا شو بیا دې بچی ولی وجو هلاک تباہ ځان دې هلاکت کې چولې دې وی چې دا مې وې دې خد یو چغه وستا او به هوش پرې وتا یا خدای اوس بس کېږي خدا خو به هوش شوا چغه وستا او کوس پلاره کې پرې وتا خو مال کې سوچو کو چې ابو هريره چې رسول الله مبارک شتا نو ستاد پتو سره ضرورت ده پیغمبر مبارک جم دی دی هغه نه تاسو نه کو فتوی ورکه نو چې دماش استاد شتا د دوالو جهان مبارک سردار شتا نو بکار د جما او توی چې ورشه د نبی رسول الله نه تاسو کا یا زبط له ما بوله تاسو کړو دا د سغلتی وکړه ابو هريره دا د سغلتی وکړه ابو هريره لکه ملامت او پریشان خزه خو هوش کې لاړه کور ته لاړه زور علم د دوالو جهان مبارک سردار لا ما دا الله رسول دقه یو خزه ما ته قصه وکړو ما جواب ورکاغه چغه کړې به هوش شو او ما وی ته هلاک برباد تباہ رسول الله مبارک ما ته وی چې ابو هريره ته هلاک ته هلاک دا تاسو فتوا ورکړې دا ما الله رسول استومانه ما اوس باب استومانه سوکم نو د قران شریف آیت راته وې وګد آیت ته والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق رست ولا يزنون د دې ګناهونو ذکر د اخره کې د توبې ذکر دی نو اخره کې رب العالمین فرمایي اولئک يبدل الله سیئاتهم حسنات چې دا ګناه وکړه دا دې نه کوي قتل زنا دا دې نه کوي کوي کړه او توبه وستلا او بیا ایمان خپل برقرار وساته آمنا و تاب ایمان برقرار وساته او توبه وستا الله به دا ګناه معاف سکے چې دا ګناه به الله ورته په نیکو بدل کی ابو هريره تازان هلاکت کې غرزول دي ابو هريره وجه دا مې اور دل راشم خدا سوکوا اوس لال شم چې خدا پوي کما ګرځم د مدینه په کوسو کې او आवाज کوم چې یاره دقه یو خدمانه د مسلې ته پوس کړو دغه د بهوشه شوی و خدای ته وګوره دا خزه کڅوک پیجنې ما ته وخایه په دې کوسو د مدینه کې چغې و مو ګرځم ما شومان ابو هريره لیونه شوی دی
داسې یو شان ګرځم هیبت دې را باندې ابو هریره لیونی شوی دی اخر کې چا وپېژنده او ښځه چې وختي تا مسلې جواب ورکړه بېهوشه شوه هغه پلانکي کور د پلانکي لور ده هلته اوسېږي ورلم دروازه مې ورته وواله ما وی ته هلاک نه ابو هریره هلاک شوی دی تاله غلطه فتوا در کړې ده ما د رسول الله مبارک نه دا آیت واورېده چې تا دومره چغې وواله جړا دې وکړه دا ستا توبه ده الندم التوبه ستومانتیا په ګناه ته دې ته توبه وایي توبه دا ده چې په خولې ویم توبه 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 چې سړی په ګناه ستومانه شو بس دا توبه ده دې کې دویمه خبره نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی او هغه صحابي ورته وایي د الله رسوله هلاک شوما برباد شوما بیا وی هلاک شوما برباد شوما نبی علیہ السلام ایس جواب ولا ورنکا منځ یې وکړه مانځه نه پس بیا راغی وی هلاک شوما برباد شوما وی تا موږ سره مونځ وکړه وی او زه وی خدای د تا هغه ګناه بخښلې ده بر چې سړی ووایي چې زه ستومان یم په خولې دې ونه وایي خو چې زړه کې ستومانتیا راله الندم التوبه بس دا ستومانتیا د انسان دپاره توبه ده زړه کې ستومانتیا راله بس دا توبه توبه را دا ما